د انډیا کرکټ بورډ د پاکستان نه فائنل ګټلو نه پس دا ټویټ کړی کوم چې تاسو له سکرین باندې ښکاري BCCI د طرفې دا ټویټ شوی دی چې دا ټویټ د پاکستان کھلاړیان ګوري د پاکستان ټیم کھلاړیان نو هغه له پکار دي چې خودکشي وکړي په دې ټویټ کې هغه خبرې ډېرې کمې دي خو د کمال خبرې کړې دي او د نشانې خبرې کړې دي دې کې تاسو ګورئ 3 بلوز لیکلي دي او 0 ریسپانس لیکلي دي مطلب 3 میچه او 0 ریسپانس د پاکستان تر طرفه ملو شو یو میچ مونږ غټلو ایشیا کپ چیمپئنز لکه مونږ د ایشیا کپ چیمپئنز راغو او میسج ډیلیورډ میسج خپل ډیلیور کو 3 بلوز 0 ریسپانس دای د کرکټ په جبه کې دا نه دی لیکلي دای په سیاسي جبه کې دا خبره ده دا په جنگي جبه کې دا جبه ده لکه څنګه چې زموږ د پاکستان او د انډیا جنگ شوه دي او حالات لا تر اوسه ناسازگار دي لکه هغه رنګ حالات نه دي نو دا په دې میسج کې د صرف د BCCI چې کوم ټویټ کړي په دې کې صرف کرکټ نه دی یاد کړي په دې کې د هر څه یاد کړي دي نو د پاکستان کرکټ ټیم کې لړیانو لپاره چې دین اساس دکی ورخته ولدا هم لیکلي دي چې 21 کروڑ پرایز money for the team and support staff 21 करोड़ रुपए इंडिया क्रिकेट बोर्ड टूल खिलाड़ियों ता और स्टाफ ला मतलब ऐलान को मुंगा बा 21 करोड़ रुपए सुमरा हम मैनेजमेंट हो कोचेज हो हेड कोच हो सुमरा हम कोचेज हो अगैता और खिलाड़ियों ला 15 का 14 खिलाड़ियां अगै सेलेक्ट करी हो और दगा 14 15 खिलाड़ियों ता और स्टाफ ला 21 करोड़ रुपए ऐलान से कम दे द इंडिया क्रिकेट बोर्ड को मतलब हर खिलाड़ी ला तकरीबन यो करोड़ रुपए इनाम बा मिलौशी द BCCI दे तरफे द इंडिया क्रिकेट बोर्ड द तरफे लका पदी द ट्वीट से कम दे द इंडिया क्रिकेट बोर्ड द पाकिस्तान खिलाड़ियों द पर स्पेशल कर दे द मोहसिन नकवी द स्पेशल कड़े दे जमूंग अवामो द पारम स्पेशल कड़े दे हो बल तरफ ल जमूंग टीम चे कम दे दो मौके दा से लकड़ू मने मैच 14 तारीख वाला मैच चे कम वन साइडेड इंडिया गटलो दो मैच के हम पाकिस्तान तगटा मौका वा चे पाकिस्तान इंडिया ला शिकस्त वर्कोले शो और द्रेम फाइनल मैच के हम पाकिस्तान तगटा मौका वा चे पाकिस्तान इंडिया ला शिकस्त वर्कोले शो पद्वेम 21 तारीख वाला मैच के हम साहिबजादा फरहान और फखर जमान नपस ब्या चे कम बैट्समैन रहते साइम अयूब द साहिबजादा फरहान द बैटिंग पर वजह बांधे यो खस स्टार्ट د پاکستان ټیم ته ملو شو چې په هغه میچ کې پاکستان خو ایزیلی 170 180 رنونه کول شو 180 190 200 پورې ماغه میچ کې پاکستان سکور رسول شو اور بیگانی میچ کې خو کنفرم پاکستان 200 سکور رسول شو لکه 10 اور 83 او منای وکټ استا په 83 پریوزی نو بیا اخرنی 10 اور کې تاسو را وکټ مشتا کم از کم ته چې منو 10 اور کې 83 کې نو اخرنو 10 اور کې ته په آسان 110 120 کول شي نو که خپ آسان باندې د پاکستان میچ د پاکستان سکور بیگانی میچ کې 180 پلس رسیدې شو خو نه جی د پاکستان بیټینګ کولیپس په 147 باندې ټوټل ټیم آؤٹ په 147 باندې په تیر شوی دو میچز کې د انډیا خلاف کوم شو د پاکستان ای دواړو کې د پاکستان بیټینګ کولیپس نو دا ټویټ چې کم دی د پاکستان کھلاڑیانو په مخ سپېړه پملا باندې سپېړه په ټول جسم خطو دی سپېړي د خو کچره د پاکستان کرکټ ټیم کھلاڑیانو کې غیرت وي او بل طرف له زموږ سټاف او زموږ مینجمنت زموږ سلیکشن کمیټي کې غیرت وي او د پرچ کھلاڑیان نه رامخ کول په دې ټیم کې داسې کھلاڑیان چې هغه د ډیزرو نو چې هغه د پاکستان T20 ټیم ته راغلي وي سلمان علي هغه کپتان جوړ کړی دا د T20 کھلاڑي دی نه حسین طلعت دا د T20 کھلاڑي دی نه دینه علاوه نورم داسې د دنیا کې لاړیان دي چې د ټیم ترا وستله هغه د ډیزرو کېدل نو هغه د دې قابل نو محمد حارث پس پرې د مړه په خو ما ډېرې خبرې وکړي نو دا د BCCI ټویټ و دې حواله سره تاسو سره آیا ده په قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ